الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزانو، جمعی مبارک اور ازدہ سوک چی پخ کارونو کی مصروف فیضان فارغ کے مسجد طرف ترا روان شے. عجتمندو رمضان مبارک میاشتا پدے کے روجی منگ او تاسو باندې فرض دی پا عاقل بالغ نارینه زنانه باندې. دا روجی مخکنی امتونو باندې هم فرض وی، کما کتب علی الذین من قبلکم. دا مخک امتونو باندې هم فرض کړی شوی وی. روجی خلق نسی نو لعلکم تتقون، دا پارا دے چی تاسو پرهیزگار شے، متقیان شے، تقوی اختیار کے. پر رمضان مبارک کے تقوی اختیارول دا ډیر آسان دی، ځکه پدې کې خلق کوشش کوي چې د ګناه نه ځان وساتي. عزتمندو رمضان مبارک میاش دا د عباداتو کمون او تاسو وګورو نو د هر سیز د پاره یو خپل سیزن وي. د تجارو د پاره خپل سیزن دی، هغه په خپل وخت کې او په خپل سیزن کې تجارت کوي. کدا شان ټیلر او درزی وګورو هغه خپل سیزن دی. د هر سیز د پاره خپل سیزن وي. اوس که یو انسان ټیلر ته ووایي د اختر په دې ورځو کې چېرې د پلانکي ځای کې کار دی او دا به څنګه وکړو، د پلانکي پټي کې کار دی دا به څنګه وکړو، یا د کور کې کار دی دا به څنګه وکړو، هغه دې ته غاړه نه ږدي. ولې؟ هغه ته وایي زما سیزن دی. نو دا رمضان مبارک دا یو سیزن دی. دا د څه سیزن دی؟ د نیکو اعمالو د ګټلو سیزن دی. د نیکو اعمالو د ګټلو په دې کې انسان نیک اعمال کوي. او روایاتو کې راځي، علما لیکي وی په رمضان مبارک کې یو عبادت دا الله پاک په او یو عبادتونو باندې قبلوي. مطلب دا نه دی چې تا یو منځ وکړه چې او یا منځونه دې وکړل، نه، مطلب دا نه دی د او یو منځونو اجر د الله پاک درکړي. مطلب دا دی ہر عبادت پکی اللہ پاک پسوسو چند اجر ورکی. دا دا لوٹ مار میاشتا پدې کې خلق نیک اعمال کئی.
د جنت مستحق جوړیږي. حدیث مبارک کې راځي اذا دخل رمضان، کله چې د رمضان مبارک میاشت راشي، غلقت ابواب الجنه او فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کولو کړي شي، وغلقت ابواب جهنم، او د جهنم دروازې بند شي، وسلسلة الشیاطین، او سرکش شیطانان اتړل شي په رمضان مبارک. دا د رمضان د میاشتې برکت دی. اوس که یو کس سوال وکړي چې رمضان کې خو شیطانان تړلی شوي، خو بیا خلک دا ګناهونه ولې کوي؟ څوک کریم بوډې کوي، او څوک لډو کوي، او څوک ډرامې ګوري، څوک یو شی کوي، څوک یو ګناه کوي، څوک بله ګناه کوي. بیا خلک دا ګناهونه ولې کوي؟ ځکه چې انسان ګناه کوي د شیطان لعین د وجې نه کوي. نو شیطان خو تړلی شوی دی په رمضان کې، نو بیا خلک په دې روژه کې دا ګناهونه ولې کوي؟ د تراوله خلک ولې نه راځي؟ دا خو ګناه ده. مونځ له پابندۍ سره ولې نه راځي؟ دا خو ګناه ده، حالانکه شیطانان تړلی شوي دي. نو د دې ډېر جوابونه محدثین کوي. امام نووي رحمه الله فرمایي ډېر ښایسته جواب. هغې فرمایي 11 میاشتې انسان ګناهونه کوي کوي کوي، په دې ګناهونو کې دې دومره عادت شي چې بیا په رمضان کې هم دې هغه ګناه کوي، په رمضان کې هم دې بیا هغه ګناه کوي. ولې؟ دې د خپل نفس او د خپل طبیعت نه مجبوره دی، دې په دغه ګناه باندې عادت شوی دی، اوس یې نشي پرېښودی، ځکه په رمضان کې هم کوي. نو زه به هر حال عزتمندو، نو په دې میاشت کې شیطانان تړلی شوي. عزتمندو، یو 5 څیزونه داسې دی حدیث مبارک کې راځي، هغه الله پاک دې امت ته د رمضان المبارک د میاشتې د برکت نه ورکړي دي. 5 څیزونه، یو څیز پکې دا دی هغه مخکیني امتونو ته الله نه دی ورکړي، صرف دې امت ته د رمضان د خصوصیت د وجې نه ورکړی شوی دی. یو پکې دا روژهدار د خولې نه چې دا کومه بدبوزي انسان اوږې شي، د معدې نه یو قسم بدبو راخیږي، نو د انسان د روژهدار دقه بوی د خولې نه د الله پاک ته د مشکو د خوشبو نه هم زیاته محبوبه ده، د مشکو د خوشبو نه. او دویم، د روژه ماتي پورې فرشتې دې روژهدار د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. او دریم، الله پاک ورله روزانه جنت ښایسته کوي په رمضان کې، روزانه. او الله پاک جنت ته وی ای زما جنته، وی قریبه ده، زما نیکان بندگان دا به راشي، مشقتونه تکلیفونه هغه به د خپل ځان نه لرې کو، تا ته به راځي، تا ته به راځي. او څلورم نمبر عزتمندو، هغه اخره شپه کې د روژهدارو بخنه او مغفرت. الله پاک ورته بخنه کوي، مغفرت په ورته کوي، بخشش په ورته کوي د رمضان مبارک په خاطر باندې. او 5م نمبر، سرکشه او لوی لوی شیطانان دا پکې تړلی شي. دا 5 انعامات الله پاک دی امت ته د رمضان مبارک د خصوصیت او د برکت د وجې نه ورکړي دي، دا مخکیني امتونو ته نه و. دا د الله رحم، د الله احسان. زما عزتمندو، دا د عباداتو میاشت، دا انسان حضرت مولانا رایفوری رحمه الله دا یو ډېر لوی عالم تیر شوی وی، کله به چې 29 شعبان شو، روژې ته به یو ورځ پاتې شوه، روژې ته یو ورځ. وی ده به خپلو مریدانو ته به وویلي چې د رمضان میاشت راغله، دې میاشت کې به زه عبادات کومه، زما او د ستاسو ملاقات به بیا د رمضان نه بعد کېږي. خپلو شاګردانو له
خپل مریدانو لا خپل متعلقینو لا چټي به ورکړه یو میاش په د الله په عبادت کې تیرولا او یو خاص شاګرد هغه ته به وی ته یو بوجه راواخله او کم خلق چې خطونه را لیږي په رمضان کې اقا خطونه اقا بوجه کې اګدا کله چې رمضان تیر شي به زغه خطونه ګورم چې مړ ژوندۍ وي هغه پس بیا د رمضان نه بعد ټول میان پس د الله عبادت زما عزتمندو زمون اکابر زندگی وګورو هغه په دې میاش کې ډیر عبادت کړې دي امام ابو حنیفه رحمه الله معمول بدو په رمضان کې دبا 61 یوش په ختمونه به د قران کریم کول په یوازي یوش په ختمونه یو به د ورځې کو او یو به د شپې کو او یو ختم به په تراوو کې او زمون نوجوانان یو ختم په تراوو کې قاری شه پس ودرېږي با ټول کال دا بس بیا د قران کریم چوټي زما عزتمندو والله دا اکابر دا زندگی انسان وګوري حیران شي زمون قدستا شو ډیر لوی عالم شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمه الله ډیر لوی شخصیت تیر شوی ډیر لوی شیخ الهند رحمت الله علیه په نوم باندې یادي د ډیر عجیب واقعا علماء ذکر کړی ویدی با پروژه کې په رمضان کې به د شپې سم معمولو دوا په رمضان کې به د شپې ټول شپه برب ته ولاړ چې دبا د ځان د پاره یو قاری شیب نیولو یو قاری شیب د شیخ الهند رحمه الله ډیر لوی عالم د ځان د پاره یو قاری شیب نیولو ټول شپه به په تراوو کې د اغنه قران اوریدو چې دغه شان یو سوچ په تیر شولې نو حضرت سے کمزور شو ځکه د اورزم روجم د اورزم به عبادت کو او د شپې به ټول شپه به د الله عبادت کو ټول شپه د پښمنی پورې به تراویح وکړي معمولی دو تراویح باندې به ودرې دو قاری صاحب به قران اورید پښمنی پورې بیا به پښمنی وکړو سحر مستبه ځان تیار ټول شپه به د الله په عبادت کې تیروله نو وی چې دغه شان یو سوچ په تیر شوي په بدن باندې کمزور شو ځکه شب بیداری وا ټول شپه د الله عبادت کور والو محسوس کړه چې حضرت خو ډیر کمزور شوی دی سوال مینت زاری وته چې حضرت خیر دې لک شانتا آرام هم کوي ټول شپه د الله عبادت مکوي چې تاسو صحت خوي لک آرام هم بدل لور کوي نو شیخ الهند رحمت الله علیه ورته وی اس معلومه نه ده چې پر روان رمضان کې وسوک ژوندۍ وي سوک په مړی وي دا به قصد الله سره ورکو زبکه خوب نشم کولی ای زنانو ته پته ولګي چې حضرت صاحب خود بل چا عذر قبلی اغه سوک چې د بل چا عذر به قبول کی و یو الګ په ذریعہ اغه قارش پس جواب ورلې چیرې ته حضرت ته وایا چیرې زنن بیمار ما اسی ورته وایا ځکه چې حضرت صاحب کمزور شوی دی ډیر زیات ټول شپه شب بیداری وی او د الله په عبادت کې تریم کمزور شوی دی ته حضرت ته بیګاله لګ عذر پیش کړ چیرې حضرت زنن بیمار ما او تراوی بلګ شانتی او کو بیا بلګ آرام قاری صاحب یې ټیک تا زب حضرت ته بیګاله عذر پیش کم قاری صاحب تم پتا وا حضرت صاحب کمزور شوی دی د ډیر شب بیداری د وجه کله چې شپراله حضرت څخه د قاری صاحب وی رجی وینن بدا سبق لک شانتی کم اوایو ویزه کزه ډیر ځستړې ما او بیا بلک آرام کو حضرت صاحب ورته ویزه ټیک تا نو پتاراو باندې او د اسره دو سپاره تلاوت وته چې دو سپاره تلاوت وکړو حضرت صاحب د قاری صاحب ته وی ویزه ته زما د کټ سملا او ته آرام وکړه چې کله قاری صاحب د حضرت صاحب په بستر باندې سم لاستو حضرت صاحب په خپل راغی او خپل باندې ول زور کوي قاری صاحب له زور کوي قاری صاحب एकदम روچت شو حضرت دا خو به ادبی دا تاسو خو زما پیر او مرشد یې حضرت صاحب ته وینا قاری صاحب ته ستړي شوی حالانکه حضرت صاحب ډیر لوی عالم او شیخ الهند رحمت الله علیه ډیر لوی عالم تیر شوی دی په خپل باندې ول په خپل زور کوي حضرت سے بتوی تستړی شوی ستاره نن لږ زور کو بهر حال چې کله قاری صاحب سم لاستو نو حضرت صاحب واپس راغی او په جانماز باندې ودرېد د الله عبادت شروع
قاری صاحب را پاسېده ورته وویل حضرت زما خو نور هېڅ مقصد نو زه ستړی نه یم خو زما صرف مقصد دا چې تاسو لږ آرام وکړئ خو چې زما د ملاس په باوجود هم تاسو آرام نه کوئ نو راځئ چې تراویح وکړو قرآن کریم درته پکې نور هم وورم بیا د شپې د پښمني پورې بیا دغه شان ولاړو او قرآن کریم یې اورېده د قاري صاحب دا د هغې خلکو په رمضان کې معمولو مونږ او تاسو څه کوو ټوله شپه خوب او یا چې کوم دی په بازارونو کې ګرځېدل او ملګرو سره ناسته پاسته زمونږ دقه معمولي که زمونږ نوجوان ته ووایي چېرې په رمضان کې ته څه کې ما ته له خپله کارګزاري واوروه ډیټیل دې راته بیان کړه نو زمونږ نوجوان به ته څه وایي حالانکې دا د عباداتو میاشت ده زمونږ بعضې نوجوان به ورته وایي یاره سهار لمونځ وکړم ویده شم ماسپښین لمونځ له راپاڅم لمونځ وکړم بیا ویده شم مازدیګر راپاڅم بیا داسې مازدیګر چکر و او ماښامه پورې او بیا چې روژه ماتې وکړم او بس بیا داسې لږ وګرځم خوراک مې کړي هغه لږ هضم کړم هغه زموږ زندګي په رمضان کې زموږ دا معمولي دا د عباداتو میاشت ده قدرمنو په دې کې عبادات وکړو حدیث مبارک کې راځي اوږد حدیث دی نبی د الله چې کله هغه پوړو باندې خپې کېښودې خپې مبارک قدم مبارک او امین یې ویل تاسو بار بار دا اورېدلي دي صرف دغه یو خبره ته ذکر کوم امین وی بیا صحابه تپوس کوي د الله رسوله عجیبه کیفیت څه نه چا څه ویلي نو تاسو امین جبریل امین راغلی درې خیرې وکړې او ما پې امین وي یو خیره پکې دا وه جبریل امین خیرې کوي وی هلاک دی چې هغه انسان چې په ده باندې د رمضان میاشت راشي او دې پکې دومره عبادت ونه کړي چې دې پې الله پاک وبخي وي ما وی چې امین نو همدقه خیرې دا به څنګه الله پاک نه قبلوي د فرشتو سردار د انبیو سردار هغه پې امین وایي د فرشتو سرداره خیرې کوي دا به څنګه الله پاک نه قبلوي همدقه حال دا په موته باندې بس صرف د خپل فرض مونځ دا کوو بس خبره ختمه په رمضان مبارک حالانکې دا د عباداتو میاشت ده په دې کې د قرآن تلاوت ډېر ډېر کوو ذکر اذکار پکې کو چا قرآن کریم نه ویلي ذکر اذکار خو چاته تللی نه دي ذکر اذکار وکړو نو عجتمندو دغه مختصره میاشت حدیث مبارک کې راځي هو شهر اوله رحمت د دې رمضان مبارک د میاشتې لومبۍ لس ورځې دا د رحمت دي د رحمت ورځې موږ نه لاړې تېرې شوې و اوسطه مغفرة او دا اوسنۍ دا منځنۍ لس ورځې دا د مغفرت کې الله پاک کې د خلکو مغفرت کې و آخره عتق من النار او اخرې لس ورځې اخري عشره دا د جهنم نه د ازادۍ ورځې دي دې وجې نه علما لیکي چې انسان دی د رمضان په اول لس ورځې کومه دعا ډېره ډېره وایي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بس اخو لاړه هغه عشره خو تېره شوه او په دې منځنۍ لس ورځو کې کومه دعا ډېره ډېره وایي کومه دعا پکاري نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفار وایم استغفار سره د انسان بخنه کیږي او دا لس ورځې دام د بخنې دام د مغفرت او اخري عشره کې کومه دعا ویل پکاري عائشه بی بی تپوس کوي د الله رسوله که زه شب قدر ووینم د لیلة القدر شپه ووینم زه پکې کومه دعا ډېره وغواړم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا نبی د الله قبل بهترین دعا وی پیغمبر با عائشه بی بی ته ښودلې وي چې دا دعا وایه خو بله بهترین دعا په اخري عشره کې نشته هغه دا دعا ده چې پیغمبر عائشه بی بی ته ښودلې وه نو په اخري لس ورځو کې انسان ته پکار دی چې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا دا دعا ډېره ډېره وي دا پکار وي نو به هر حال عزتمندو په رمضان مبارک په دې کې به یو څو کارونه دا به اهتمام سره کوو یو به تراویح په اهتمام سره کوو اکثر نوجوانان دا تراویح نه کوي په تراویحو باندې الله پاک 50,000 نیکۍ ورکوي 50,000 نیکۍ تراویح په اهتمام سره کوو بعضې خلک یې هغې د ختمه پورې تراویح کوي بیا چې ختم وشي بیا د تراویح هم چوټي بیا تراویح هم نه کوي نه عزتمند دا ګناه ده ګناه کبیره ده د پیغمبر سنت ته پرېښودل
اته رکعات تراویح نشته، خو دام نشته چې د مفتی منیر شاکر بیان هم اورېدلی او تراویح په کوم ځای کې راغلي دي. دا د احادیثو نه ثابت دي. دا په فیسبوک باندې به د هر چا بیانات نه اورې، دا نه چې مفتی منیر شاکر دله راشي او ته وایې چې دا خو ښه مولا دی، تراویح پکې نشته او بس راځه ښه مزېدار چکرې وکړه. تراویح شته، دا سنت دی، د احادیثو نه ثابت دي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نه مروي دي، هغې فرمایي نبي د الله فرمایل چې په رمضان مبارک کې الله پاک په تاسو باندې د رمضان روجې فرض کړي دي او ما در باندې تراویح سنت کړي دي. تراویح مې ستاسو دپاره سنت ګرځو، تراویح به کوئ، دا د احادیثو نه ثابت دي. او بل عجتمندو د هر عبادت او د قرآن کریم د تلاوت پکې ډېر خیال ساتو. او درېیمه خبره، اخرې خبره به دا چې بعضې خلک عجتمندو هغې په دې میاشت کې د ځان نه سم فرعون جوړ کړي، په نسه خبره غوسه ولې لکه روژه مې ده. پیغمبر فرمایي چې د ستا روژې ته ته څوک کنځلې کوي، جګړې کوي، ته ورته وایې چې زما روژه ده. پیغمبر موږ ته دا تعلیم راکوي او موږ څه وایو چې یو کس کنځلو کي زه لکه روژه مې ده، ګوره دماغ به نه خرابې، زه ورته دوه کوم، ولې روژه مې ده، روژه مې سر ته ختلې ده، ګناه زما د زما او غلطي زما د ګناه روجې ته اچوم. روجې سو ګناه خو نشته، خو زه به هر حال عجتمندو په دې میاشت کې به ترې غصې دا به کنټرول کړو. د ابو داود شریف یو حدیث دی، وی کوم انسان چې غصه ورځي کوم انسان لا او دې خپله غصه قابو کړي، دې په غصې کولو باندې قادر وي، لکه استاد دې په شاګرد باندې غصه کولی شي بالکل قادر دی، پلار دې په بچي باندې غصه کولی شي، مالک دې په نوکر باندې غصه کولی شي، مالک بالکل قادر دی په غصې کولو باندې. خو دې بیا یا خاوند دې په خپله ښځه باندې غصه کولی شي، بالکل قادر دی کولی شي بالکل، خو دې بیا هم خپله غصه قابو کړي. حدیث مبارک کې راځي وي د قیامت په ورځ باندې به ورته الله پاک د حورو یو قطار ودرې او ورته به چې په دې کې د کومه حوره خوښه ده، څومره حورې خوښې دي هغه واخله. دا د هغه چا دپاره چې غصه ورځي او بیا هم قابو کړي. او بیا خصوصا د روژه ماتي وخت کې بعضې نوجوانان د خپلو بیبیانو ته خپلو خویندو ته ډېرې زیاتې غصې کوي، ولې په کټوۍ کې مالګه کمه ده او مرچکې پکې زیات کوي. خیر دا روژه خو صرف زمانه ده چې ماله به غصه راځي، روژه خو د دې زنانو هم ده. زنانو سره په رمضان مبارک ګوره ډېره ګزاره کو قدرمنو، مو ته صرف د ورځې کار وکړو او زنانه د ورځې د شپې لګي. زنانه دشمنی نه مو ته تیار راپاسو، هغې مونږ ته تیار کړي، صرف خوراک له راپاسو بیا ودشو. روژه ماتي نه خبر نه یو زنانۍ راله تیارې، د کپړو نه خبر نه یو زنانۍ راله اینځي، هغه زموږ ستا نوکرم ده، زموږ ستا دوبڼم ده او زموږ ستا د باورچي خانې او زموږ ستا د کچن د دې چوکیدارم ده، د هغې هم خیال ساتي. زموږ ستا اخلي پخلي هم ښځه کوي. او بیا هم چې کوم دی لږه غصه دا راشي نو دا په بریک په ښځه باندې نه نیسو عجتمندو، په خپله بیبي باندې بیا هغه غصه هغه بیا نسو. نو به هر حال د خپلو بیبیانو سره د خپلو خویندو سره په دې رمضان کې ډېره ګزاره کوي عجتمندو. خیر دی که یو وخت کې مالګه کم زیات شي، مرچکې کم زیات شي، هېڅ خبره نه ده، خیر دی دا هم خوړلی کېږي. عجتمندو ډېره ګزاره په دې رمضان کې کو، بهر به هم خلکو سره جنګ جګړې نه کو، څوک کنځلې کوي یاره جي زما روژه ده. د پیغمبر دقه وینا دقه قول ځان ته مخامخ کوئ زما روژه ده. نو دا یو څو کارونه دا په رمضان مبارک انشاءالله خامخا کوو. خو هم ده که نه چې د تراویح به ډېر اهتمام کړو، د قرآن د تلاوت د دې به ډېر اهتمام کړو. کوم ملګري قرآن نه ویلي نو هغې د ذکر اذکار ته زور ورکړي، د ذکر اذکار د خیال ساتي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله دا وینا په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. موږ له د عمل کولو توفیق نصیب کړي، خپل احکامات د پیغمبر علیه السلام مبارکې طریقې زندګۍ کې راولي. رب کریم مبارکه میاشته الہ کریم زمون د ټولو پکې مغفرت نصیب وګرځي. الله زمون د ټولو پکې مغفرت نصیب وګرځي. الله مونږ ټول د خپل قهر او د غضب نه وساتي. رب کریم د رحمت په نظر باندې راته وګوري. الله مبارک میاشت رب کریم د عبادت کولو توفیق نصیب وګرځي. الله د عبادت توفیق نصیب وګرځي. الہ کریم څنګه چې د رمضان کې د عبادت توفیق راکړي، الله په غیر رمضان کې دغه شان د عبادت توفیق را نصیب وګرځي. رب کریم زمون ګناهونو باندې عفو درگذر قلم راکاږه. الله زمون ګناهونو باندې عفو درگذر قلم راکاږه. الله د خپل فضل او کرم معامله را سره فرمایا. رب کریم د فلسطین رونه الہ کریم د مظلومیت په شکار کې پراته دي. رب کریم تی مددگار شي، الله تی مددگار شي. الله مونږ ډیر بے وسه بے کس یو، الله مونږ د هغه اسم نشو کولی. رب کریم دغه دعاګان الہ که زمون په
وس طاقت کې دي رب کریم زموږ دعاګانې د هغې په حق قبول منظور وګرځوه رب کریم څنګه چې د فرعون الہ کریم په اوبو باندې هلاک کړو الہ کریم نمرود دې په ماشي باندې هلاک کړو رب کریم قارون دې د ځمکې لاندې دننه کړی دی الہ کریم دغه شان الہ کریمه دا عذابونه په اسرائیل ظالمانو باندې مسلط وګرځي الله په اسرائیل باندې ظالمانو باندې الہ کریم مسلط وګرځي رب کریم زموږ په حال باندې رحم او کرم وکړي رب کریم